امام مسافر دی او مقتدی مقیم دی، تراله په مسافر امام پسې ودرېدلې، نو که د سر نه ودرېدلې نو خو 2 رکعاته کوي، نو باقي 2 رکعاته به ته څنګه کې قرات به پکې څنګه کې؟ که یو رکعت د نتلې یو د مسافر امام سره واړو باقي 3 رکعاته به څنګه کې؟ دی یو کې به قرات څنګه کې، 2 کې به څنګه؟ که د مسافر امام سره په اخیری قاعده کې شامل شو نه خو په 2 رکعاتو سلام ګرځي، نو 4 رکعاته به ته څنګه کې؟ دی کې به قرات څنګه کې؟ چې کله ته مقیم مقتدی او په مسافر امام پسې د نیت تړو. یو مسله دا شوله. دویمه مسله دا شوله چې یو کس ملازم دی او د یو ځای ته بدلی وشوله د ډیوټۍ او د ته دا پته نه لګي چې زما بدل ته 100 ورځې ډیوټي ټیک شوله، نو د خو د 15 ورځو نیت یا ردینه زیات نه دی کړی، ځکه د ته پته نه لګي کې دی چې د زر بدلی وشي، نو دی به مسافر حسابیږي که دی به مقیم حسابیږي، قصر به کوي که پوره مونځ به کوي. 2 مسلې شوې. دریمه مسله دا ده چې یو سړی د کور نه ووتو، د شرعي سفر اراده نه ده کړې، د ملګرو سره په چکر ووته یا په سیس پسې ووته او دی تلو 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 تر دې چې دی 177-78 کیلومتر ته ورسېدو، هغه اندازې ته ورسېد، د خو نیت او اراده د شرعي سفر نه وکړي، دی به قصر کې پوره مونځ به کوي که قصر به کوي، مسافر به حسابیږي که نه؟ دا ضروري مسلې به د ننني کلیپ کې تاسو سره نشر شي. ګوره اوله مسله دا یاد ساته چې کله امام مقیم وي او مقتدی مسافر دی، نو چې ته مسافر یې که نه، نو په مقیم امام پسې به ته پوره مونځ کې، که د سر نه دی کوم 4 رکعاته به کې، که یو د نتلی 2 د نتلی 3 د نتلی، په اخیری قاعده کې د مقیم امام سره شامل شي، نو که ته مسافر مې نو باقي واړه مونځ کم دی دا به 4 رکعاته کې، څنګه چې ته په کلي کې بس دقسې به کې. ټیک شوله، دا مسله شو. خو که اوس امام مسافر دی، نننۍ مسله په دې کلیپ کې دا ده، امام مسافر دی او ته مقیم یې، نو مسافر امام سره کدی د سر نه نیت وتړو، نو هغه خو په 2 رکعاتو سلام ګرځي، ته به 4 پوره کې، باقي 2 بزان لکه، نو دی کې بوسته قرات څنګه کې؟ نو ګوره دی کې به ته قرات نه کې، صرف الحمد بولد والین امین پورې وې او صورت به پکې نه وې. یو دا شوه. دویمه دا ده که ته مقیم مقتدی او د مسافر امام سره داسې وخت کې شامل شو چې 1 رکعت یې کړی دی، 1 ورته پاتې دی، نو هغه خو په 2 رکعاتو سلام ګرځي، نو اوس خو تا ته 3 رکعاته پاتې شو، یو د نه دی کې تللی دی او 2 به هغه کې، نو ته به اوس دی کې دا لومبی رکعت چې کوم دی په یو کې به سورت فاتحه او سورت دواړه وي او دا باقي 2 چې دي کې به قرات نه کې، صرف سورت فاتحه څه دا به پکې وي. ښه، که یو مقیم مقتدی د مسافر امام سره په اخیری قاعده کې شامل شو، نو دنه خو 2 رکعاته دام لاړله او 2 نورم د ته پاتې دي، نو 4 رکعاته پرې راغله، نو دا به اوس څنګه کوي؟ نو لومبنو 2 رکعاتو کې به سورت او فاتحه دواړه ووې او وروستنو 2 رکعاتو کې سره صرف سورت فاتحه به ووې او په ولد والین امین باندې به ښکته شي، قرات به پکې نه کې. ګوره دا یو مسله شو. دویمه مسله دا تاسو ته ویل چې د یو ملازم یو ځای ته دغه وشوله بدلی او د ته پته نشته چې دا ډیوټي زما دلته څو پورې ده، فوجي دی، پولیس دی یا بل ملازم دی، دا پته ورته نشته، نو چې دا پته ورته نشته، د خو د 15 ورځو یا د هغې نه زیاته اراده نه ده کړې، ځکه د ته پته نه لګي چې زما بدلي څه ټیم کېږي د دې ځای نه، نو دا به تر هغې پورې مسافر حسابېږي، قصر به کوي او مقیم به نه حسابېږي. که دا پته ورته ولګېږي د بالا افسرانو نه چې زما دلته ورځې ډېرې دي، نو بس بیا به دی څه هغه ټیم نه به د مسافر سفرانه دغه ختم شي او دی به بیا مقیم حسابېږي. خو که پته ورته نه وه، نو که دې کې څومره وخت هم تېر شو، نو دا به څه کوي؟ سفرانه مونځ به کوي، قصر به کوي او قیام مقیم به نه کوي. دا مسله شوله. دریمه مسله مې ته دا کړې وه چې یو سړی د کور نه ووتو، د شرعي سفر اراده نه ده کړې، خو دی د ملګرو سره په چکر ووت یا په سسیز پسې ووت یا ته سسیز ورک شوی یا سسیز ګوري او دی پکې تلو 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 دومره اندازې ته ورسېد چې 177-78 کیلومتر برابر شو، دا خو شرعي سفر برابر شو، نو ګوره دی به مقیم حسابېږي، مسافر دی به قصر نه کوي، ځکه د شرعي سفر اراده نه وه کړې او دی ووتو، دی په بغیر د ارادې نه لګیا دی، هغه سفر اندازې ته ورسېدو، نو دی به مسافر نه حسابېږي، دی به قصر نه کوي، دی به پوره مونځ کوي. ټیک شوله. ګوره بعضې ملګري داسې دي چې دا نننۍ 3 مسلې خو په دې کلیپ کې تاسو سره نشر شي، خو بعضې ملګرو د بعضې مسلو په باره کې، سفر په بعضې مسلو باره کې تپوسونه داسې کړي دي چې هغه ما په مخکینو کلیپونو کې بیان کړي. دا خو د سفر د مسایلو 4م کلیپ دی، نو تاسو داسې تپوسونه کوئ چې ما هغه په مخکینو کلیپونو کې بیان کړي، نو برای کرم د سر نه کلیپونه وګورئ. دا خو مختصر کلیپونه دي، که پوره مسایل تاسو زده کول غواړئ، د سر نه کلیپونه وګورئ، په هغې کې دا مسایل بیان شوي دي، نو بیا به تپوس ته ضرورت نه. او که تاسو د سر نه هغه نه ګورئ او ما نه تپوس کوئ، نو ما هغې باندې یو ځل خبره کړې، دوباره زه بیا هغه مسایل بیانولی نه شم، او که څه مسایل پاتې وي شاید چې بل کلیپ هم پرې راشي، او که نه پاتې نه وي، نو بیا به په دې ځای باندې اکتفا وي. دا د ملګرو سره شیر کوئ. جزاکم الله خیره، احسن الجزا.